السلام علیکم. نن چې زموږ کوم لیکچر دی نو په دې کې موږ ډسکشن کوو د یو آر ایل د ویب سایټ ویب پیجز د ایډرسز متعلق چې د هغې ټیکنیکل نوم دی یو آر ایل. د دې لیکچر زموږ نننی لیکچر به یو کویک لیکچر وي. د دې ابجیکټیوز دا دي، پکار دا ده چې تاسو نن په دې لیکچر کې دا خبرې زده کړئ. You would know meaning of different components of an internet address. چې د یو انټرنیټ اډرس دی په هغې کوم کمپوننټس دي، لکه فرض کړه موږ یو د ویب سایټ اډرس ووایو www.jc.edu.pk. نو په دې کې د هر ډاټ نه وړاندې او وروستو چې کوم دا نومونه دي لکه www یا د .jc یا د موږ وایو چې دا .edu یا په یو ویب سایټ کې .com ټکی، نو دې خبرو مطلب څه دی، د دې کمپوننټس څه مینینګ څه دی، او یا یې موږ ویلی شو چې دې موږ ایکسپلینیشن به څنګه کوو، یا د ویب سایټ به پیژنو څنګه چې یو آر ایل ته موږ وګورو. یا مقصد به دی it would become easier for you to remember internet addresses. نو موږ یو اډرس چې دی دا په اسانه باندې یاد څنګه ساتو. د یو آر ایل فل فارم دی یونیفارم ریسورس لوکیټر URL، او دیتا یونیورسل ریسورس لوکیټر هم ځینو ځایونو کې لیکلی کیږي، خو اصل کې دا دی یونیفارم ریسورس لوکیټر. URL is commonly known as an internet address or web address. لکه مونږ چې مونږ په ویب اډرس په نوم باندې، د ویب سایټ په اډرس په نوم باندې، یا د انټرنیټ اډرس په نوم باندې پیژنو. مونږ وایو چې مطلب دی چې ګوګل راواړوه په براوزر کې، نو دې مطلب صحیح چې مونږ براوزر اوپن کو. براوزر خو تاسو په تیر لیکچر کې مونږ کتلی و چې لکه زموږ سره فایرفاکس شو، یا زموږ سره دا کم ګوګل کروم چې دی دا مختلف براوزر دي، یا هغه سافټویر کوم په ذریعه باندې چې موږ په انټرنیټ مختلف ویب سایټس او ویب پیجز وزټ کوو، هغې ته څه وایي براوزر. نو دا زموږ سره مختلف قسم چې کوم اډرس دی د دې ویب براوزرز دي، د دې په دې اډرس بار کې چې موږ څه اډرس لیکو، نو اصل کې دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ وایو یو، لکه دې کې زه دا یو اډرس ولیکم، نو دا زموږ سره څه دی، دا زموږ سره دی یو آر ایل. دې ته موږ عام طور باندې څه وایو، ویب سایټ اډرس، ویب پیج اډرس. کله چې بیا موږ دا کلیک کوو نو موږ ته په ویب سایټ یا په براوزر باندې هغه ویب سایټ چې دی هغه اوپن شي، که فرض که انټرنیټ کنیکشن موجود وي. اوس په دې ځای کې لکه مختلف اگزامپلز په دې سلایډز باندې تاسو ته مخامخ دي. د ایچ ای سی ویب سایټ چې دی نو هغه څه دی، پوره اډرس یې دا دی http www.hec.gov.pk. تاسو ته د http ذکر ما کړو چې په براوزر کې مونږ یو ویب سایټ کتل غواړو نو دا پروتوکول ورته یوز کیږي. اکثر عموما مونږ ته د دې د لیکلو ضرورت نه وي، مونږ صرف دا اډرس ولیکو، د دې www نه شروع کو، یا که فرض که دا به کوم تاسو اګنور کوئ وای نه لیکئ، د دې ځای نه شروع کړئ hec.gov.pk. نو ستاسو دا ویب براوزر چې کوم دی انټرنیټ براوزر لکه فایرفاکس او د کروم خبره مونږ وکړه، دی اتوماتیکلی ورسره د دې اډرس سره پوره کی کمپلیټ کی په خپل باندې. تاسو hec.gov.pk ولیکو نو هغه سره په خپل باندې د اولنی چې کوم سابقې دی http او دا www دا سره په خپل باندې ولګي، تاسو پوره ویب سایټ چې دی دا راوړي. دغه شانتي yahoo.com چې دی دا بل ویب سایټ دی، google.com شو، دا شو ویکیپیډیا دا ویب اډرس دی، یو آر ایل دی en.wikipedia.org/main_page. تاسو دې اډرسز ته وګورئ نو دا د یو بل نه ښه کافي په ځینو ځایونو کې مختلف دي، لکه دلته کې په اخر کې .pk دی، په دې اډرس کې .com دی، دلته هم .com دی، دلته کې .org دی. نو دا خبرې به موږ په ننني لیکچر کې ګورو چې دې مطلب څه دی. بیک ګراوند یې څه دی یو آر ایل، یو آر ایل چې مطلب انټرنیټ هیستوري مونږ ویلي وه چې انټرنیټ چې نن سبا څنګه دی نو دی چې سټارټ اغستی نو دا داسې نه و، دا محدود و، څه د یو یونیورسټۍ پورې محدود و، بیا څه سیټي پورې محدود و، بیا یو کنټري ته دغه شو، بیا د دوو بر اعظم په منځ کې شو، او نن سبا په ټوله دنیا کې دی.
یو د کمپیوټر نیټورک دی چې په هغې باندې انفارمیشن په یو کمپیوټر کې پراته دي، نو په دنیا په بل ګوټ کې په بل کمپیوټر باندې موږ هغه انفارمیشن ځان ته راړولی شو، کتی شو. کوم چې هغه کمپیوټر والا شیر کړي نو هغه انفارمیشن مونږ کتی شو. هغه انفارمیشن هغه شیر کړي د څه په صورت کې؟ د ویب سایټس ویب پیجز په صورت کې. او هغه ویب سایټ هغه ویب پیجز چې مونږ رالو نو د هر یو ویب پیج خپل سپیسیفیک یو آر ایل چې هغه یو آر ایل مونږ ټایپ کو په براوزر کې، لکه د یاهو انفارمیشن، نو د هغې لپاره مونږ د yahoo.com اډرس ټایپ کو په براوزر کې، هغه انفارمیشن مونږ ته په ویب براوزر کې راوړي. خو دا یو آر ایل د کانسپټ د سٹارټ نه داسې نه و. د شروع نه کله چې انټرنیټ سٹارټ شو نو یو آر ایل د کانسپټ داسې نه و. د یو آر ایل په ځای باندې به هر انفارمیشن ته یو خاص نمبر الاټ و، چې کم په نیټورک کې تاسو د نیټورک په تاسو ته پته وي انټروډکشن ټو کمپیوټر کې به ویلې څه انټروډکشن غونته کې څه تعارف په یو لږ ډیر کړی چې کله کمپیوټر د یو بل سره انټر کنیکټ شي او انفارمیشن شیرینګ کوي نو هغې ته مونږ وایو کمپیوټر نیټورک. اوس په نیټورک کې چې هر یو کمپیوټر وي نو هغې ته یو د هغې د پہچان لپاره یو یونیک نمبر اساین دي. مثال په تور باندې تاسو په کلاس روم کې چې مختلف سټوډنټس دي نو هر یو سټوډنټ ته یو خاص رول نمبر یا کلاس نمبر اسایني، او دا د څه لپاره اسایني چې د نورو نه مونږ د پہچان کولی شو، د آیډنټیفیکیشن کولی شو. دغه مثال په یو نیټورک کې د کمپیوټر هم دی چې څومره کمپیوټر په یو نیټورک کې انټر کنیکټډ دي، هر کمپیوټر ته یو خاص نمبر اسایني او هغه نمبر ته ویلی شي آی پی اډرس، انټرنیټ پروتوکول اډرس. نو دغه شانتي په انټرنیټ کې چې څومره کمپیوټر دي نو هر یو کمپیوټر ته چې کله د انټرنیټ سره دا کمپیوټر کنیکټ شي نو دته یو خاص آی پی اډرس اساین شي، ورکړی شي ورته چې دا به د پہچاني. Before URLs were used as internet addresses, their 12-digit numerical alternatives, which are known as IP addresses, were used. د URL نه مخکې سو هر یو کمپیوټر ته به آی پی اډرس چې دی دا اساین کېدو او د دې په ذریعه باندې به د هر کمپیوټر آیډنټیفیکیشن کېدو، کوم چې په هغه انټرنیټ کې یا په هغه نیټورک کې موجود و. انټرنیټ چې دی دا هم یو غټ نیټورک دی، دا خبره مونږه ډسکس کړې ده او پکار چې دا اوس کلیری. Such numerical denominations were very hard to remember and difficult to be used. خو کله چې انټرنیټ ګرو کېدل شروع شول د چې کله میلیونز او بیلیونز اف کمپیوټرز انکمپاس کړل په یو انټرنیټ په یو نیټورک کې، نو بیا د دې اډرسز یادول دا یاد ساتل چې د یاهو لپاره سپوز دا اډرس دی، د ګوګل لپاره څه اډرس دی، دا ډیر ډیفیکلټ شول، مطلب بیانډ هیومن کیپاسټي شو چې یو انسان ته دا یادول د دې پہچان کول هغه ډیر ګران شو. صحیح ده. لکه څنګه چې په ټلیفون چې دي ټلیفون که تاسو سوچ وکړئ لینډ لاین فونز پی ټي سی ایل والا فونز چې دي نو د هغې نمبر یادول خلک به د یو مطلب زه به د یو 5-6 ملګرو نمبر یاد وساتم، خو که فرض که ټول کسان اوس د ټول سیټي کې چې کوم امپورټنټ نمبر دي دغه شان د ټول ریلیټیوز نمبر شول د خو ګران نو خلک ول یو ډایري ساتي کنه پای کې ډیر شي نمبر لیکي، یا مخکې به د دې لپاره یو ډایرکټري راتله چې پای کې به د ټول ملک کې چې څونه لینډ لاین نمبرز دي د هغې ټول دغه به موجودو اډرسز نیم سره د اډرس سره به د هغه فون نمبر هم موجود هغې ته به پی ټي سی ایل فون ډایرکټري ویل که نه. نو که تاسو چتل دلی خو پوره غټ بوک په لکه څنګه چې یو ډکشنري د هغې هم تقریبا په سایز کې بسې و او په هغه ورځ کې به نمبرز هم محدود. نو مثال مې د لاسې دې درکو چې دا اډرسز یادول بیانډ هیومن کیپاسټي و د یو انسان په اهلیت کې نو چې دا نمبرز دا اډرسز یاد کړي. نو دې په ځای باندې کم چې ویب انټرنیټ انجینیرز دي نو هغه یو بل سیستم متعارف کو چې هغه ته نوم ورکو یو آر ایل یونیفارم ریسورس لوکیټر، چې په انټرنیټ باندې څومره هم ریسورسز دي، ریسورسز کې یو انفارمیشن هم راځي لکه مطلب ویب سایټ شو، ټیک شو، ویب پیج فایل شول، سافټویر شول چې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ، کتل غواړئ، ریډ کول غواړئ، نو دا هغې ته د یونیک آیډنټیفایر یعنی د آی پی اډرس په ځای باندې ورته یو آر ایل ورته اساین کو، داسې نوم چې هغه په یادداشت کې اساني په یادولو کې
اساني. لکه جانزیب کالج ویب سایټ دی، نو مونږ چې جی سی چې دی هغه په اسانه باندې مونږ ته یادېږي جی سی. دغه شانتي یونیورسيټي اف سوات ویب سایټ دی، نو uswat.edu.pk مونږ ته ښه ایزیلی یادېږي چې uswat یونیورسيټي اف سوات لپاره ویب سایټ دی. دغه شانتي پېښور لپاره uop.edu.pk. نو مختلف قسم داسې نومونه ورته اساین شول چې په یادولو کې اسانو. Hence, it was decided to use easy to remember names instead of numerical addresses. Thus, we can define URL or web address as the words we write in an address bar of a web browser to surf a website or to download a file on the internet. دا زموږ سره د یو پکچر دی د یو ویب براوزر. نن سبا خو ډېر اسان انټرفیس دی هغې، خو مخکې به لږ مونږ ته کې داسې یو کمپلیټ غونته انټرفیس و د ویب سایټ. په دې کې د هغه ټایم پکچر دی. لکه اوس دا زموږ سره یو ویب سایټ یو ویب براوزر دی، دا د هغې سکرین شاټ دی. دې ته ویلی شي ایډرس بار. صحیح شو. ایډرس بار کې مونږ د هغه ویب سایټ کم چې مونږ کتل غواړو د هغې ایډرس ولیکو، او بیا مونږ یا دلته کې کم دا بټن چې دا پریس کو، یا مونږ د کمپیوټر چې کم زموږ سره لیپټاپ وغیره د هغې نه مونږ انټر بټن دباو کو. نو زموږ سره چې کوم ویب سایټ دی کوم مونږ ریکویسټ کړی انټرنیټ سرور ته، هغه ویب سایټ مونږ ته دلته کې راشي. صحیح شو. لکه اوس زموږ سره چې کوم پریزنټ اگزامپل دی نو هغه دی زموږ سره ګوګل کروم. دغه شانتي موزیلا فایرفاکس نن سبا ټاپ انټرنیټ براوزر دی. په وینډوز کې خپل انټرنیټ ایکسپلورر راځي، موږ ورته بیا ګوګل کروم انسټال کو، فری ملاویږي په انټرنیټ باندې، موږ اسانه باندې کاپی ډاونلوډ کو او انسټال کو. دغه شان موزیلا فایرفاکس شو، موزیلا فایرفاکس هم تاسو انسټال کړئ. په دې کې دا زموږ سره سمپل غونته انټرفیس دی. په دې کې موږ په دې ایډرس بار کې د یو ویب سایټ موږ ایډرس ولیکو uswat.edu.pk، انټر پریس کو او هغه ویب سایټ موږ ته مخې ته راشي. نو ګورئ دا یو آر ایل ما انټر کو او موږ ته د یونیورسيټي اف سوات کوم ویب سایټ چې دی هغه مخې ته راغی. کمپوننټس اف یو آر ایل. په یو آر ایل کې تاسو به خیال کړئ چې دی په مختلف کمپوننټس باندې مشتملي. لکه د ګوګل ویب سایټ دی ایډرس ته وګورئ، HTTP بیا کولن بیا فارورډ سلیش دوه پیرې بیا www ډاټ بیا ګوګل بیا ډاټ کام. د دې هر یو پارت چې دی سوای د دې پروتوکول نه هغه د یو بل نه بیل شوی په یو ډاټ باندې. لکه دا بیل پارت دی، بیا ډاټ دی، بیا ګوګل دی، بیا ډاټ دی او بیا څه دی کام. صحیح شو. نو د دې هر یو پارت خپل څه خاص مقصد هم دی او څه خپل مینینګ هم دی. هغه به لږ غونته کې ګورو چې د دې څه دغه دی څه مقصد یې څه دی، د استعمال مقصد یې څه دی، او دلته کې کام ولې دی، په ځینو ځایونو کې EDU ولي، ځینو ځایونو کې ORG ولي. صحیح ده. HTTP څه شی دی؟ begins most web addresses tells the internet browser what protocol to use. نو چونکې موږ ویب سایټس ریډ کوو، لکه زموږ ته ټیکسټ په صورت کې راځي، نو د ټیکسټ د ډسپلی کولو لپاره چې په انټرنیټ کوم پروتوکول یوز کیږي هغه د HTTP. پروتوکول مطلب دی څه رولز او ریګولیشنز، یعنی څه اصول د کوم په ذریعه باندې یا د کم په تحت باندې چې یو کار کیږي. نو په انټرنیټ باندې چې کم څومره هم کارونه کیږي د هر یو لپاره یو خاص پروتوکول موجود وي، څه اصول موجود دي. هغه اصول مطلب چې دی د کمپیوټر په پروګرام شوي په انټرنیټ په یو په انټرنیټ چې څومره ریسورسز دي په دې کې پروګرام شوي. موږ چې فرض کړئ یو ویب سایټ کتل غواړو نو د هغې لپاره یو پروتوکول دی، موږ چې ډاونلوډینګ کوو نو د هغې لپاره FTP پروتوکول دی. دغه شانتي مختلف پروتوکول موجود دي. www څه دی؟ دا چې دی د ابریویشن دی د ورلډ وایډ ویب، او دا خبره مونږ کړې وه چې څومره هم ویب پیجز یا ویب سایټس موجود دي
په انټرنیټ باندې، نو دې ټولو مجموعې ته د دې ریپوزیټري ته مونږ وایو ورلد وایډ ویب. نو اصل کې دا انډیکیټ کوي چې کله موږ په یو آر ال کې ولیکو چې دې ریپوزیټري کې کوم چې زموږ سره د دې انفارمیشن دا مجموعه موجود ده، نو په دې کې چې د ګوګل په نوم باندې کوم انفارمیشن دي نو هغه مونږ ته راوړو. ګوګل څه شی دی؟ ګوګل ته ویلی شي ډومین نیم، کوم چې په دې ویب سایټس کې دا کوم پہچان چې کوم خاص پرټیکولر سپیسیفیک نومي چې په هغې باندې دغه ویب سایټ پہچان کیږي، نو هغه زموږ سره ډومین نیم. لکه په جانزیب کالج په یو آر ال کې چې جی سی شو، د یاهو ډاټ کام کې چې یاهو شو، یونیورسيټي اف سوات په ویب سایټ کې ویب ایډرس کې یو آر ال کې چې یو سوات شو. دغه شانتي ډیر شي ایچ ای سی ویب سایټ چې شون پای کې چې ایچ ای سی کم لیکل دی، صحیح ده، هایر ایجوکیشن کمیشن ویب سایټ چې پای کې چې ایچ ای سی کم لیکل شوی، نو دا زموږ سره څه دی ته ویل شي ډومین نیم. ډاټ کام څه شی دی؟ ډاټ کام دی اوس د دې ډومین نیم متعلق لږ غونته کې نور دوی څه لیکلي دي چې دا وګورو. ډومین نیم اگزامپل د دې ګوګل a series of numbers, letters or hyphens that identifies the owner of the address. صحیح ده. ډاټ کام څه شی دی؟ د ډومین at the end of a web address. دا زموږ سره څه ډومین، او دا زموږ سره څه دی ډومین. د ډومین مطلب دې ته ډومین نیم وای او دې ته څه وای ډومین. اوکې. At the end of a web address tells what type of web page you are viewing. د ډاټ کام مطلب پکې دی چې دا کمرشل ویب سایټ دی، که فرض که ای ډی یو پکې دی مطلب دی چې دا ایجوکیشنل ویب سایټ دی، که ډاټ که فرض که جی او وی پکې نو دا زموږ سره یي ګورنمنت ویب سایټ. او دغه شانتي دینه علاوه بیا بل ډومین هم ایکسترا ډومین هم د دینه کېدای شي، لکه کنټری ډومین شو. نو د هغې لپاره لکه فرض کړه پاکستاني ویب سایټس چې دي نو د هغې کې اخر کې ډاټ پی کې صحیح شو، د عرب ایمریټس ویب سایټس دي نو په هغې کې ډاټ ای ای، د افغانستان ویب سایټس دي نو د هغې کې اخر کې ډاټ ای ایف ای. صحیح شو. دا زموږ سره کنټری ډومینز دي د ډاټ کام نه پس کېدای شي. تاسو وروستو په دې لیکچر کې ډیر شي کنټری ډومینز والا ویب سایټس هم وینئ. دا اوس د کمپوننټس اف یو آر ال چې دی د هغې یو اگزامپل دی، اگزامپل یو آر ال دی. څنګه چې تاسو ګوګل ډاټ کام ولیدو دغه شانتي د ایچ ای سی چې کوم ویب ایډرس دی نو د هغې مونږ یو قسم لا ګورو، هر یو پارت ته ګورو چې د مطلب په دې کې څه دی. نو ایچ ټي ټي پي زموږ سره پروتوکول دی د ټیکسټ د ریډ کولو لپاره. www د دې مطلب دی ورلد وایډ ویب. ایچ ای سی پکې څه شی دی؟ دا ډومین نیم دی او دا ابریویشن د څه دی؟ د هایر ایجوکیشن کمیشن. نو هایر ایجوکیشن کمیشن وال چې خپل ویب سایټ کوم جوړ کړی دی نو هغې ته دا نوم ورکړی دی ایچ ای سی. جی او وی څه شی دی؟ جی او وی چې دی د دې مطلب دی د ګورنمنت شارټ دی او د دې مطلب دی چې د ګورنمنت یو ارګنایزیشن ویب سایټ دی. ډاټ پی کې څه شی دی؟ پی کې چې لوکیشن اور کنټری ډومین ورته ویلی شي او it tells about the location where the website is stored، یا د ویب سایټ چې دی د تعلق د څه سره دی، د کوم ځای سره دی. دا زموږ سره یو میپ دی، ورلد میپ دی او دا شو شوی دی د ډومین کم کنټری ډومین چې دی د هغې په شیپ کې، لکه فرض که او په دې کې چې دا کم ډومین تاسو ته برایټ ښکاري نو د دې چې څومره پاپولیشن سیواله د یو کنټري دومره زیات غټ ډومین دی چې دی هغه شو کړی دی. مطلب د چاینا چې دی ډاټ سی این دی، بیا د انډیا ډاټ آی این دی، د پاکستان ډاټ پی کې دی. صحیح شو. د ایران ډاټ آی آر، دغه شانتي د ډاټ یو کې دی پکې، ډاټ رشیا لپاره، ډاټ آر یو جاپان لپاره، ډاټ جے پی استرالیا لپاره، ډاټ ای یو. نو دغه شانتي دا یو ورلد میپ په شکل کې مختلف کنټری ډومینز چې دي هغه ریپرزینټ کړي دي. د دې کنټری ډومین په حوالې سره موږ یو لیب غونته کې دلته ارینج کو، لکه داسې لکه فرض که ګوګل ډاټ کام شو که نه، ګوګل ډاټ کام چې کله فرض که موږ صرف ګوګل ډاټ کام ولیکو نو تاسو به خیال کړئ چې بای ډیفالت دی د پاکستان دپاره چې کوم ګوګل انټرفیس ډیزاین شوی دی هغه موږ ته راوړی. موږ ته پته څنګه لګي چې دلته کې دوی کوم افرډ لینګویجز لیکلي نو هغه یې سندي، پښتو او اردو.
که فرض که زه د پاکستان نه زه د یو بل کنټري ګوګل راړول غواړم، نو د هغې سره د هغه کنټري ډومین ولیکئ. لکه فرض کړه د انډیا ډاټ آی ان ورسره ولیکئ. اوکې، نو ښه آی ان لږ صبر، د هغوی چې کوم اډرس دی زما په خیال هغه ډاټ سی او ډاټ آی ان دی، www.co.in هغه لږ شارټ کړی دی خپل ویب اډرس. نو دلته کې خو بهرحال کار یې ونه کړو، خو ځینې ویب سایټس کې اوکې it's not working. بهرحال مختلف کنټري ډومینز د چې دي، لکه اوس ګوګل چې دی زموږ چې موږ کله ګوګل راړو نو په آخر کې پکې ډاټ پی کې لیکو. دغه شانتې که فرض که یو کې یا یو ایس والا خپل ویب سایټ راړی ګوګل والا، نو هغه هلته کې بای ډیفالت چې د هغه ځای نه څوک اکسس کول غواړي، ورسره بای ډیفالت د هغې چې کوم ویب براوزر دي هغه ورسره خپل کوم کنټري ډومین چې دي هغه انسرټ کړي، اپینډ کړي ورسره څومره هم ویب اډرسز چې هغه د ګوګل لیکي. Okay. Rules for URL internet addresses. What kind of symbols and characters are used in URL? Have you ever noticed؟ تاسو چېرته لیدلی دي چې په هر یو ویب اډرس چې دی په انګلیش الفابیټس A to Z باندې مشتملي، په هغې کې 0 to 9 ډیجټس کېدی شي، صحیح ده. لکه کووډ-19 نن سبا ویب سایټ چې دی نو کووډ پکې الفابیټس دي او 19 پکې څه دي، دا پکې ډیجټس دي. دغه شانتې په ایچ ای سی په دې ډومین کې چې دی نو صرف ایچ ای سی دی، لکه الفابیټس وغیره پکې نشته. دغه شانتې سپیشل سیمبلز پکې یوز کېدی شي، هایپن پکې یوز کېدی شي، انډرسکور پکې یوز کېدی شي، ډاټ سیمبل پکې یوز کېدی شي، او دا کم ټیل ساين چې دی دا پکې یوز کېدی شي. د دې نه علاوه بل څه سپیشل سیمبل په دې کې نشي یوز کېدی. یعنې هر یو یو آر ایل چې موږ کوم لیکو نو هغه به صرف په دې کیریکټرز باندې مشتملي. او remember spaces are not allowed in URL. په URL اډرس کې زموږ سره spaces نه allowed. لکه فرض که موږ لیکو جهانزیب کالج، نو جهانزیب سپیس کالج ډاټ کام دا نه دی الاؤډ، بلکې جهانزیب کالج دا وسی په دې په منځ کې به سپیس نه. دغه شانتې څومره هم چې ویب اډرس داسې ما تاسو ته اگزامپل درکو، اکچولی دا اډرس موجود نه دی. لکه فرض که تاسو ولیکئ یو اډرس لیکئ، یو ویب سایټ اډرس لیکئ او تاسو ته هغه داسې ساوند کیږي چې په دې په منځ کې د ډیفرنٹ ورډز دي، سیپریټ ورډز دي، منځ کې به سپیس نو دا یاد ساتئ چې سپیسز په ویب سایټ په اډرس کې الاؤډ نه. مثال په تور باندې لکه داسې ډېر ښه اگزامپل کېدی شي د یو ویب سایټ، لکه مونږ ووایو چې پښتو پوئټري ډاټ کام، نو پښتو پوئټري ډاټ کام تاسو څوک وایي چې دا د ویب سایټ اډرس دی، تاسو په خپل براوزر کې بیا راړوئ نو داسې به نه لیکئ چې پښتو سپیس پوئټري ډاټ کام، ځکه چې دا د ویب د یو آر ایل د لیکلو طریقه نه ده. تاسو به یې لیکئ پښتو پوئټري ډایرکټ، کېدای شي هغې پکې بیا انډرسکور یا هایپن یوز کړی یا ډاټ یې پکې یوز کړی یا ټیلډ ساين، خو د دې نه علاوه نور څه سپیشل سیمبل لکه سپیس شو دا نه دی الاؤډ. An internet address are not case sensitive. کیس سنسیټیو هم نه، مطلب که تاسو کیپیټل یو اډرس لیکئ او که سمال لیکئ، که مکس لیکئ، ځینې سمال ځینې کیپیټل، نو هغه د دې څه فرق نه کوي. لکه اوس فرض که موږ پاسورډ وایو که نه، نو پاسورډ همیشه کیس سنسیټیو، خو یو آر ایل چې دا کیس انسنسیټیو وي، کیس سنسیټیو نه وي، په دې کې کیس سنسیټیویټي نه وي. لکه اوس ګوګل تاسو که سمال لیکئ او که کیپیټل لیکئ ډزنټ میټر، یو مطلب یو دی. امپیکټس اف نیو ټرینډز آن یو آر ایل. نن سبا چې کوم نوي مطلب ټرینډز چې دي په یو آر ایل باندې څه افیکټ کړی دی، نو زموږ سره ملټي نیشنل انټرنیټ دی نن سبا، هر دنیا کې په ټوله دنیا کې یوز کیږي، هر ژبو والا کسان یوز کوي. نو اکثر چې ویب سایټس دي نو نن سبا په مختلف ورژنز چې دی خپل ویب سایټ ورکړي په هر لینګویج کې. د انګلیش خو د هغوی کوم مطلب د اوریجنل ژبه چې د انټرنیټ چې کله سٹارټ شوی دی نو په انګلیش ژبه کې و، خو نن سبا چې دی نو په هغوی په مختلف ملکونو دپاره، مختلف اقوام دپاره خپل په نورو ژبو کې هم خپل
ویب سایټ چې دي د هغې سرویسز افر کوي. لکه ویکیپیډیا اگزامپل موږ واخلو چې هغه په انګلیش کې هم دی او په نور اردو، پښتو، عربیک ژبه کې هم خپل سرویسز افر کوي. دغه شانتي په موبایل فون دپاره چې دی نو هم هر یو ویب سایټ چې دی نو هغې خپل څه چینجز راوستي. لکه فرض کا یاهو ډاټ کام دی، نو یاهو چې دی چې کله مو په لیپټاپ یا په کمپیوټر باندې راړو نو دی به www.yahoo.com راړی. خو کله چې په موبایل فون باندې راړو نو موږ yahoo.com ولیکو نو دی سره په خپله ایم چې دی هغه په اوله کې ولیکي. د ایم مطلب دی چې دی په موبایل باندې ډسپلی کیږي. لکه اکثر خو ځینې نن سبا اتوماتیکلی دا براوزري ایډجسټ کیږي. خو زه بس یو تجرباتي طور باندې فرض کړه د یو سوات دا ویب سایټ چې دی موږ داسې راواړو. صحیح ده. اوس دلته کې زه په اوله کې په سٹارټ کې دلته کې ورسره زه ایم ولیکم. اوکې this is not working. خو مطلب دا دی چې اتوماتیکلی نن سبا چې څومره هم ویب سایټس دي، ویب پیجز دي، نو هغوی د څنګه چې د کمپیوټر دپاره جوړ شوي نو هغوی اتوماتیکلی د HTML او CSS په دې کې مختلف قسم کوډینګ داسې کیږي کم لینګویجز چې د ویب سایټ جوړولو پروګرامینګ لینګویجز چې هغه چې کم پلیټ فارم باندې دی کته کیږي په کم ډسپلی د هغې ډسپلی مطابق دی په خپله ایډجسټ شي. دا زموږ نننی لیکچر او زموږ به لیب وي نیکسټ ټایم.